बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट چې کوم نن زموږ نننی ټاپک چې کوم دی ډېر زیات د سټوډنټ په ډیمانډ سره چې زموږ سره د فرست چې کومه کیمستري ده چې کوم دی موږ ته د سټارټ نه چې کوم دی سټپ بای سټپ چې کوم څومره چپټرز دي دا اپلوډ کا. زموږ نننی چې کوم اولنی کوم چپټر شروع کیږي د فرست ایئر کیمستري سټایکیومټري. زموږ سره لیکچر نمبر فرست د ټول ناول د سټایکومټري د ډیفینیشن نه مخکې ما په دې کې یو فاینډ لیکلی دی انالیټیکل کیمستري. د سټایکومټري نه چې مخکې چې کوم دی موږ ته انالیټیکل کیمستري باندې موږ پوهیږو. دا مې ځکه لیکلی دی چې په دې کې موږ یو ټرم استعمالیږي چې هغه موږ ته په سټایکومټري چې کوم دی ډېر زیات پکار دی او ډېر زیات ضروري دی. نو انالیټیکل کیمستري زموږ سره د کیمستري هغه برانچ دی چې په دې کې موږ د یو میټر کوانټیټیټیو او کوالټیټیو انالیسس کوو. څه مطلب؟ فار ایگزامپل پهله خو موږ میټر خو هم پیژنو که نه چې میټر زموږ سره هر هغه څیز چې هغه ماس د هغه وزن لري او د هغه یو خاص ځای نیسي. لکه فار ایگزامپل دا زما سره یو باکس دی، نو د دې باکس به خاص یو ویټ به مي یو وزن به لري او دی به خاص یو والیوم، مطلب دا دومره ایریا نیولې ده، مطلب د دې والیوم شته او ماس هم شته، نو دې ته به زه څه میټر به اوس به زه د دې میټر د کوانټیټیټیو او کوالټیټیو انالیسس کوم څنګه او مطلب به مې صحیح. اوس فار ایگزامپل دا زما سره یو باکس دی، میټر دی یو باکس دی او دا چې کوم دی د پنسلو باکس دی، په دې کې پنسلې پراته دي. نو چې زه اوس کله په دې باکس کې دا نمبر اف پنسل ګورم چې په دې کې به زما سره د پنسلو اماونټ څومره پنسلې به پراته دي، نو دې ته به زه کوانټیټیټیو انالیسس وایم. څه به ورته وایم؟ کوانټیټیټیو انالیسس. په دې کې به زه مقدار ګورم، اماونټ به ګورم. چې کله زه په یو میټر کې اماونټ ګورم دې ته به زه کوانټیټیټیو انالیسس وایم. چې کله بیا د کوانټیټیټیو انالیسس خو ماته پته ولګېده چې دومره پنسل په دې باکس کې پراته دي. اوس به زه د دې کوالټي چې کوم چې دا پنسل خو زما سره دي، خو دا به لیکل څنګه کوي؟ ښه لیکل به کوي، خراب لیکل به کوي، کمزوري به وي، زر به خرابېږي، نه به خرابېږي، وارنټي به یې څومره وي، ګارنټي به یې څومره وي، کار به کوي نه به کوي. نو دې ته بس موږ څه وایو؟ موږ چې دیس از کوالټي ښه ده، دیس از کوالټي خرابه ده. چې کله موږ د دې کوالټي ګورو نو دې ته بیا زه څه وایم؟ کوالټیټیو انالیسس به وایم. نو چې کله زه د میټر کوانټیټیټیو کوالټیټیو انالیسس کوم دې ته به زه انالیټیکل کیمستري وایم. د سټایکومټري نه مخکې مې انالیټیکل کیمستري دې لپاره ډیفاین کړه چې تاسو اصل کې د کوانټیټیټیو انالیسس زده کوئ، چې کوانټیټیټیو انالیسس مقصد به صحیح. اوس راځو خپل مین ټاپک ته چې سټایکومټري وایي څه ته. اصل کې سټایچومټري چې کوم دی اصل کې دا زموږ سره د ټو ګریک ورډز نه راوتلی. سټایچن مین الیمنټ او میټر مطلب دی میرمنټ. چې نو د دې نیم نه پته لګي چې په دې کې به موږ د الیمنټ څه کوو؟ د الیمنټ میرمنټ به کوو. دا الیمنټ چې کوم دی دا به موږ میر کوو. اوس به دا الیمنټ به موږ څنګه میرمنټ کوو؟ نو اصل کې لکه ما د دې ډیفینیشن لیکلی چې دا زموږ سره د کیمستري هغه برانچ دی چې په دې کې به چې کوم دی موږ کوانټیټیټیو ریلیشنشپ ګورو د چا؟ د ریاکټنټ او د پراډکټ په یو کیمیکل ریاکشن کې. څه مطلب؟ فار ایگزامپل دا زما سره یو ریاکشن دی، په دې کې آیرن راوځي کېږي د سلفر سره او آیرن سلفیټ جوړوي، FeS جوړوي. نو د دې مقصد به دی چې زما سره به څومره آیرن راوځي کېږي د څومره سلفر سره چې دومره آیرن سلفیټ جوړ کړي. مطلب دا به داسې نه وي چې مطلب ته بس د ځان نه چې کوم دی آیرن راواله او ځان نه سلفر راواله او بس دا به دومره آیرن سلفیټ جوړوي. نه، زه به د دې یو خاص اماونټ علم د آیرن او یو خاص اماونټ به علم د سلفر چې هغه به زما سره آیرن سلفیټ جوړوي. نو زما سره دې سیټ چې کوم دا دې ته موږ ریاکټنټ وایو. ریاکټنټ مطلب دا چې دا په دې ریاکشن کې راوځي کېږي او دا زموږ سره څه جوړوي؟ پراډکټ جوړوي. نو د دې سټایکومټري کې به زموږ مین کار زموږ مین کار به دی چې تاسو به یاد درکړي چې دومره مطلب پراډکټ جوړ شوي دي، دومره نمبر اف مول جوړ شوي، ته دا وښایه چې په دې کې به څومره نمبر اف مول ریاکټنټ راوځي شوي. مطلب موږ به دا ایریا معلومو. لکه دلته کې دا 1 مول 56 and 32 دا به زه معلوموم. اوس که چېرته فار ایگزامپل دا یې موږ له راکړي دا نامعلومي، یو به نامعلومي بل به معلومي، نو د کوم دا نون نه به موږ دا ان نون معلومو. په دې سټایکومټري کې به زموږ مین کار هم دی. لکه دې مین مقصد به دی چې په دې ریاکشن کې به موږ یا به ریاکټنټ اماونټ معلومو چې څومره اماونټ اف ریاکټنټ به رالو، یا به موږ دا معلومو چې د دې دومره نمبر اف مول ریاکټنټو د دې به څومره پراډکټ اماونټ راځي. نو زموږ مین کار به زموږ صحیح د میرمنټ څه وي او د میرمنټ کې به کم میرمنټ وي، کوانټیټیټیو وي. کوانټیټیو مطلب به صحیح د دې مقدار وي. لکه فار ایگزامپل دې کې ما لیکلي دي چې 56 ګرام آیرن چې کوم دی دا به د 32 ګرام سره میلاویږي سلفر سره، نو 88 ګرام آیرن سلفیټ به جوړوي. نو دا مطلب دا دی یو خاص اماونټ راغی،
نو اوس به دلته کې دا فار ایگزامپل کې به دا زما سره انون انون به داسي چې موږ ته به داسې راکلي چې 56 ګرام آیرن دی او 32 ګرام سلفر دی. ته دا وښایه چې آیرن سلفیټ به زموږ سره څومره جوړیږي. نو دا اصل کې زموږ مین کنسرن به نمبر اف اماونټ سره وایي، ځکه دې ته موږ څه وایو سټایکومیټري به ته وایو. دې کې ما یو خبره لیکلې چې دا به ډیپینډ کې په چا کې لا کنزرویشن اف ماس په بیس باندې دی. لا کنزرویشن اف ماس موږ ته څه وایي؟ هغه دا خبره کوي چې ماس کین نایدر بی کریټډ ناٹ ډسټرایډ بټ اټ چینج فرام ون پام ټو انادر پام. مطلب دا چې دا ماس به نه ورکېږي نه ته سره پیدا کولی شي، خو دا به د یو حال نه څه کېږي بل ته به چینج کېږي. لکه په دې کې 56 ګرام او 32 ګرام نو دې ټوټل ویټ چې کوم دی دا زموږ سره 88 راځي او دلته کې پراډکټ کې زموږ سره 88 جوړ شوي. که چېرته دا په دې کې 88 نه کمي بیا به زموږ سره دا ریاکشن چې کوم دی بیلنس نه بیا به زموږ سره دا ریاکشن چې کوم دی زموږ خرابي. نو امید ده چې انشاءالله په سټایکومیټري به تاسو پوه شوي چې په دې کې به زموږ مین کنسرن مین کار زموږ د څه شي د کالکولیشن سره وي. موږ به یا د دې کالکولیشن نمبر معلومو یا به موږ د دې نمبرز معلومو او دې ته به موږ څه وایو سټایکومیټري به ورته وایو. اوس چې کوم دی کله چې موږ سټایکومیټري چې کله موږ ګورو د سټایکومیټري لپاره چې کله موږ کالکولیشن کوو زموږ دپاره چې کوم اولنی کوم ضروري څیز دی نو هغه زموږ سره څه دی زموږ سره هغه زموږ سره پکار دی. څوک پکار دی؟ زموږ سره مول پکار دی. څوک پکار دی؟ مول پکار دی. چې موږ مول وپېژنو چې مول څه ته وایي، ځکه چې سټایکومیټري چې کوم بیس دی اصل کې هغه بیس اصل کې زموږ سره څوک دی؟ هغه زموږ سره مولز دی. موږ ټول مین کنسرن به څه شي د مول سره وایو چې موږ مولز وپېژنو. مولز اصل کې دلته کې ما یو څو خبرې د مولز د بیکګراوند باندې لږ بحث کوم چې د مول دا کنسپټ کیمسټري ته راغی څنګه. موږ مولز وایو څه ته، مولز وایي څه ته. فار ایگزامپل په دې کې چې کوم دی ما یو ډاټ ولګاو دا زما سره یو ډاټ شو. د دې ډاټ مطلب دا دی چې په دې ډاټ کې چې کوم دی میلیون اف ایټم پراته دي، مطلب په دې یو ډاټ کې میلیون اف ایټم شو. نو اوس د دې ایټمونو ویټ کول یا د دې کمپیریزن کول یا د دې انالیسس کول یا د دې اماونټ معلومول چې کوم دی دا به زموږ سره صحیح دا زموږ سره مشکل یا د دې لیدل. نو دې لپاره به داسې یو یونټ پکاري چې موږ د دې کالکولیشن کوو، موږ چې کوم دی موږ د دې انالیسس کوو. نو هغه دپاره چې کوم یونټ استعمالي هغه به زموږ سره صحیح مول وي. نو موږ به چې د دې ایټمونو به موږ کیسه اوس په چا کې کوو؟ په مول کې. موږ به د ایټمونو د اماونټ به اوس موږ په څه کې یادو؟ په مول کې به یادو، ځکه چې د دې ویټ کول د دې لیدل دا یا د دې سټډي کول د دې انالیسس کول ډېر زیات ګران دي. نو دلته کې ما لیکلي چې مول اصل کې زما سره د کاونټینګ یونټ دی یا اکثر په دې فزیکس کې یو په پیلا چپټر کې موږ اس آی یونټ وایو چې د سپیډ به خپل یونټ وي. زموږ سره د ویټ خپل یونټ دی، دې سره سره زموږ سره د ټایم خپل یونټ دی. نو داسې د پیور سبسټانس د اماونټ خپل یو یونټ دی چې هغې ته موږ څه وایو؟ مول به ورته وایو. خو دا خبره به یاد ساتئ چې په دې کې ما څه لیکلی؟ پیور سبسټانس لیکلی. دې نه مخکې ما یو څو خبرې دلته کې لیکلي دي چې کله زموږ سره دوه څیزونه یو شان دي، چې کله موږ سره دوه څیزونه یو شان دي سیمیلر څیزونه هغې ته بیا موږ څه شی وایو؟ هغې ته موږ پیرز وایو، جوړه ورته وایو. لکه فار ایگزامپل کله چې موږ مارکیټ ته لاړ شو موږ وایو چې یوه جوړه پیزار راکړه. نو چې کله موږ د یوه جوړه پیزار ووایو نو موږ ته دوکاندار دوه بوټان به راکوي که نه، دوه بوټان. موږ خو داسې نه وایو که چې دوه بوټان راکړه یا دوه جوړه جورابې راکړه. چې موږ وایو چې بوټان راکړه جوړه پیرز راکړه نو دوکاندار به ډایرکټ موږ له څومره څو جوړې څو بوټ به راکوي؟ دوه به راکوي که نه. داسې خو به نشي کولی چې موږ ته به څه راکړي؟ یو به راکړي. نو دې مطلب به دا چې دا بوټان خو دي خو دا بوټان یو شان دي، داسې نه چې یوه سپلای به راکوي یا به یو بوټ راکوي، سیمیلر به راکوي. دا کیسه موږ په سیمیلر پسې را روانه ده، په پیور پسې را روانه ده. چې کله دوه یو شان څیزونه هغې ته موږ څه وایو؟ پیرز به وایو. چې کله موږ سره 12 سیمیلر څیزونه یو شان څیزونه هغې ته موږ څه وایو؟ درجن ورته وایو. نو اکثر که فار ایگزامپل زه ووایم چې درجن کیلې راکړه نو ډایرکټ به د هغه ذهن ته څه راځي چې زه څومره کیلې ورکړم؟ 12 کیلې ورکړم. یا خو دا څیزونه به صحیح پیور به وي. دا کیسه چې په سټایکومیټري کې را روانه ده دا به ګورئ موږ د پیور سره به وایو. دا نمبر اف مولز چې وایو دا موږ به پیور څیزونه به وایو. دا به نه چې په دې کې به نور څیزونه میکس شي. لکه زه ووایم چې درجن کیلې راکړه نو دوکاندار به ما ته 12 کیلې راکړي. دا به نه چې مالټې پکې واچوي یا پکې سنترې ایډ کړي. اوس که چېرته زه ووایم چې 144 یو شان څیزونه وي 144 سیمیلر تھنګس وي هغې ته بیا موږ څه شی وایو؟ ګراس به وایو. څه به هغې یونټ چې کوم دی ګراس دی. او د دې مطلب دا چې 12 درزنې مطلب په درزن کې 12 خو چې اوس دا 12 درزنې شوي نو دې ته به بیا موږ 144 سیمیلر تھنګس وایو. او د دې یونټ چې کوم دی هغه زموږ سره څه دی؟ ګراس دی. چې کله زموږ سره 100 یو شان څیزونه هغې ته بیا موږ سینچري وایو. لکه موږ چې سینکړه مالټې راکړه یا که چېرته موږ چې 1000 یو شان څیزونه هغې ته بیا موږ کیلو وایو. لکه اکثر موږ دا وایو که نو چې 1 کیجي په 1 کیجي کې څومره ګرامي؟ لکه موږ دا وایو چې په 1 کیجي کې زموږ سره څومره ګرامي؟ 1000 ګرامي. څومره ګرامي؟ 1000 یې. خو دا 1000 چې کوم دا سیمیلر به وي، صحیح زموږ سره سیمیلر څیزونه به وي.
که چېرته موږ ووایو چې 1 کیلومیټر، چې 1 کیلومیټر زه یادوم نو ډایرکټ به زموږ په ذهن کې راځي چې پر 1 کیلومیټر کې زموږ سره څومره میټر دي. پر 1 کیلومیټر کې څه دي 1000 میټر دي. ځکه چې دا کیلو چې کوم دی دا زموږ سره د څه یو یونټ شو د 1000 یو شان څیزونو. نو دې مطلب دا چې دا ردي یونټ شو، دا ردي یونټ شو، دا ردي یونټ شو، دا یو د دې یونټ شو، دا ردي یونټ شو، دا ردي یونټ شو. نو دقسې د دې اټمونو دپاره هم چې کوم دی یو یونټ پکار دی، هغه یونټ زموږ سره څه دی مولز دی. اوس چې کوم دی موږ د مول ډیفینیشن وایو چې مولز به وایي څه ته. نو مولز ډیفینیشن به داسې لیکلی چې کله موږ اټامیک ماس، مالیکولر ماس یا فارمولا ماس یا ایانیک ماس چې کله موږ په ګرام کې ایکسپریس کړو دې ته به زه مولز وایم. څه مطلب؟ فار ایگزامپل اکسیجن دی، نو موږ ته خو دا پته ده پیریډ ټیبل کې اکسیجن چې کوم دی دا شپږم ګروپ ممبر دی. نو د شپږم ګروپ ممبر دی او د دې مالیکولر ماس چې کوم دی مالیکولر ویټ د پیریډک ټیبل نه پته لګي، نمبر اف پروټان او نمبر اف نیوټران نه پته لګي چې هغه څومره دي، هغه 16 دي. نو ځکه موږ وایو چې د اکسیجن اټم ماس نمبر 16 دی. نو چې کله دا 16 کله دا زه په ګرام کې ظاهر کړم، لکه په دې ځای کې چې کله ظاهر کو، کله چې دا زه په ګرام کې ظاهر کړم دې ته بیا زه څه وایم مولز به ورته وایم. څه به ورته وایم مولز. او په دې کې به څومره نمبر اف مالیکول په دې کې به 6.0 ضرب 10 کی پاور 23 یا 23 نمبر اف پارټیکل به پکې. څه مطلب؟ فار ایگزامپل زه ته وایم چې مالا 1 مول اکسیجن راوړه، اکسیجن اټمز راوړه، نو ته به څه کوې مالا ته به ځې او مالا به څومره ګرام ته به 16 ګرام چې کوم دی 16 ګرام به ته راوالې. نو دا 16 ګرام به څه برابري دا به د 1 مول برابري. نو چې کله دا موږ په ګرام کې ظاهر کړو لکه څنګه چې مې دا 16 سره ګرام دلته کې ولیکو ته به زه څه وایم 1 مول به وایم. بیا مې لیکلی چې مالیکولر ماس، مالیکولر ماس مطلب تاسو که چېرته واټر ته وګورئ نو موږ ته پیریډک ټیبل نه پته لګي چې هایډروجن چې کوم ماس نمبر 1 دی خو 2 دي، نو موږ به په 2 کې ضرب ورکو. دې سره سره چې کوم دی اکسیجن دی، د اکسیجن د پیریډک ټیبل نه پته لګي چې د ماس نمبر 16 دی. نو چې کله موږ دا 16 او دا 2 چې کله جمع کړو دې نه موږ سره څه راشي 18 راشي. نو چې کله موږ دا 18 په ګرام کې دلته ظاهر کړو نو دې ته بیا موږ څه وایو مولز به ورته بیا وایم. لکه څنګه لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته وایم چې لاړ شه او مالا 1 مول اوبه راوړه. څه راوړه؟ 1 مول اوبه راوړه. نو د 1 مول اوبو نه ته به کنفیوز کېږې نه چې دې اوس مطلب څه شو، دا سر غواړي څو. نو چې ستا ډایرکټ ذهن ته دا خبر راځي چې د 1 مول اوبو نه مطلب به صحیح 18 ګرام وي. چې زه 18 ګرام اوبه راوالم نو دا به ما سره صحیح 1 مول وي. او په دې 18 ګرام کې چې کوم دی څومره نمبر اف اوبو مالیکول پراته وي دومره نمبر اف اوبو مالیکول پراته وي. دا نمبر چې کوم دی دا به د ټولو دپاره سیم وي، ځکه چې موږ دا قیصه د سیم دپاره را روانه ده. موږ وایو چې دې کې دا سیمیلر څیزونه لکه څنګه چې 2 سیمیلر موږ ویل دقسې دومره سیمیلر څیزونه موږ اوس وایو. د دومره سیمیلر څیزونو ته به موږ څه وایو مول به ورته وایو. چې کله دومره یو شان څیزونه وي هغې ته به زه څه وایم 1 مول به ورته وایم. یا دلته کې ما لیکلی فارمولا ماس. فارمولا ماس څه مطلب؟ فارمولا ماس موږ هغه ته وایو چې کله په ایانیک بانډ باندې څه جوړ شي. ایانیک بانډ څه مطلب؟ لکه چې کله موږ وایو چې د یو نه بل ته کمپلیټ ټرانسفر الکترون وشي، ځکه چې سوډیم د اولني ګروپ ممبر دی نو د په اخرني شل کې یو الکترون دی، او کلورین چې کوم دی دا د 7 ګروپ ممبر دی نو د په اخرني شل کې یو الکترون دی. د دې اکسیډیشن سټیټ +1 دی او د اکسیډیشن سټیټ -1 دی. نو د اکټیټ رول په مطابق سوډیم به یو الکترون راوالي کلورین له به ورکي، ایانیک بانډ به جوړ شي، الکترون به مکمل ترانسفر شي. نو دا کم په طریقه چې دا راوځي چې دې ته موږ څه وایو فارمولا ماس به ورته وایو او دې ته موږ ایانیک به ورته وایو. نو د دې د پیریډک ټیبل نه چې کله موږ په پیریډک ټیبل کې وګورو د سوډیم چې کم ماس نمبر دی هغه زموږ سره څه دی؟ هغه زموږ سره 23 دی. څه دی زموږ سره 23 دی. او زموږ سره د پیریډک ټیبل نه د کلورین چې کم ماس نمبر دی هغه زموږ سره 35 دی. نو چې کله دا دواړه موږ راوالو او دا موږ جمع کو نو دې نه به موږ څه راشي 58 به راشي. او دا 58 چې کله بیا موږ په ګرام کې کله ظاهر کو نو دې ته به بیا موږ څه وایو مولز به ورته وایم. اوس که زه تا ته وایم چې ماله لاړ شه او د کور نه یا د لیب نه ماله 1 مول چې کوم دی مالګه راوړه. نو چې 1 مول مالګه زه تا ته ووایم نو ته بیا ځې ماله به د لیب نه څه راوړي هلته به لاړ شي نو ماله به څه وکړي ماله به 58 ګرام مالګه راوړي. نو د 58 ګرام مالګې مطلب به صحیح 1 مول به وي. څه به مطلب به د 58 ګرام مالګې مطلب به 1 مول. او په دې کې به څومره نمبر اف مالیکول پراته وي دومره نمبر اف مالیکول پراته وي، ځکه چې دا قصه زموږ ټوله په دې نمبر اف سیم څیزونو پسې را روانه ده. بل مې څه لیکلی چې کله موږ ایانیک والا، ایانیک مطلب دا چې کله په چا باندې چارج راشي نو دلته کې په دې باندې نیګیټیو چارج راغلی دی نو د دې د پیریډک ټیبل نه د ماس نمبر زموږ سره 17 دی او 17 چې کله موږ په ګرام کې ظاهر کړو دې ته به موږ څه وایو مول به ورته وایو. نو امید ده انشاءالله چې د مول په کنسپټ به ټول پوه شوي. اوس دې لپاره موږ کلکولیشن کوو ځکه چې زموږ قصه ټول د کلکولیشن نه واره
स्टोइकोमेट्री کې به موږ څه چل کوو سټایکومټري کې به چې کوم دی زموږ مین کار به د څه د کلکولیشن سره وي موږ به نمبر اف مولز به معلومو د نمبر اف مولز دا فارموله ده چې نمبر اف مولز چې کله موږ معلومو نو دا به برابري د ماس ان ګرام ډیوایډ بای څوک مولر ماس ان ګرام به موږ له راکړی مولر ماس چې کوم دی دا به موږ د دې مالیکول د دې فارمولې نه معلومو د دې اټمونو چې کوم ماس نمبر دی د پیریاډک ټیبل نه دا به موږ معلومو نو دا دواړه به موږ ته معلومي دا به معلومو یا به فار ایگزامپل طالب به درکړي چې 1 مول دی د چا مالیکول به درکړی مالیکولر ماس به معلومي نمبر اف مول به معلومي ماس ان ګرام یې معلوم کا نو دا د چې کوم دا ټراینګل کې ما دلته کې تا ته ورکړي چې ماس ان ګرام دلته کې نمبر اف مولز دلته کې زموږ سره څوک مولر ماس دا چې کوم دی خپل کوم یونټس چې کوم دي یونټس دي اوس دا زما سره یو فارموله شوه دا سیکنډ فارموله شوه که چېرته مونږ دا یو معلومو نو بیا به زموږ سره فارموله دی نمبر اف مولز به مونږ رالو او چا سره به ملټیپلایډ کوو د مولر ماس سره مولر ماس مطلب دا د پیریاډک ټیبل نه چې کوم اټامیک ماس نمبر چې کوم دی دا به مونږ دې سره ملټیپلایډ کوو نو دې نه مونږ سره څه معلومیږي ماس ان ګرام به معلومیږي لکه دې دلته زموږ سره یو کوېسچن دی کوېسچن دا دی چې ډیټرماین the number of moles and 95 gram of MnO2 د MnO2 زموږ سره 95 ګرام دي نو ته دا ووایه چې دا به زما سره د څومره نمبر اف مولز معلوم څومره د نمبر اف مولز دي مطلب دا چې د 95 ګرام MnO2 لپاره موږ مول به معلومو چې دا 95 ګرام به زموږ سره څومره مولز کې راځي نو دا فارموله ده ماس ان ګرام یې ماله راکړی څه شی دی 95 دی نو دا بل کې موږ لیکو چې ماس اف MnO2 زموږ سره څومره دی 95 دی چې دا 95 دی نو مولر ماس چې کوم دی دا موږ ته الریډي د پیریاډک ټیبل نه به پته لګي د کوم دی نه پته لګي د پیریاډک ټیبل نه د منګنیز ماس نمبر به راولو او د اکسیجن ماس نمبر به راولو دا په خپل منځ کې جمع کړو نو دې نه به زموږ سره راشي 86.94 به راشي د پیریاډک ټیبل نه الریډي موږ ته پته لګي ټیک شو تاسو د پیریاډک ټیبل نه به پته لګوئ چې د دې ماس نمبر او د دې ماس نمبر به جمع کوو اوس موږ نه غواړي څوک نمبر اف مول زموږ نه غواړي څه غواړي زموږ نه نمبر اف مول غواړي نو چونکې مخکې موږ فارموله وویله چې دا به زموږ سره د دې فارموله چې ماس ان ګرام به راولو په مولر ماس به ډیوایډ کړو نو زموږ سره ماس ان ګرام څه دی 95 دی او مولر ماس چې کوم دی زموږ سره 86 دی نو 95 په دې باندې ډیوایډ کړو نو دې نه به زموږ سره انسر څه راشي 1.092 مول به راشي څه مطلب شو اوس د دې خبرې مطلب دا شو چې زموږ سره د MnO2 95 ګرام چې کوم دی دا به د 1 مول برابري یا به زه داسې ویلی شم چې 1 مول چې کوم دی دا 1 مول د چا 1 مول د MnO2 چې کوم دی په دې کې به څومره ګرامي په دې کې به زموږ سره 95 ګرامي نو کوېسچن یې موږ له راکړی چې ډیټرماین د نمبر اف مول تاسو ووایئ چې په دې 95 ګرام اف MnO2 کې به څومره نمبر اف مول وي نو هغه موږ د فارمولې نه معلوم کړو چې دې کې به زموږ سره دومره نمبر اف مول ځي نو دا اوس زموږ نننی د سټایکومټري او د مولز نه څه کنسپټ انشاءالله را روان چې کوم لیکچر دی هغه انتهایي ضروري موږ به د یونټ کنورژن وایو چې موږ به په یو کیمیکل ریاکشن یا به موږ ریاکشن به څنګه بیلنس کوو ریاکشن بیلنس کولو سره سره چې کوم دی موږ به یونټ کنورژن څنګه کوو فار ایگزامپل موږ یې راکړي چې دا مول کې دی د دې دا بل مول معلوم کا یا چې کوم دی مول کې راکړی دا ګرام کې معلوم کا یا ګرام چې کوم دی مول نو ټول کنورژن به انشاءالله موږ کوو او هغه انتهایي ضروري ټاپک به انشاءالله امید دی چې دې دا کوم کنسپټ دی سټایکومټري په دې به تاسو پوه شوي وئ انشاءالله بلې ویډیو کې به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضري کوو